بسم الله الرحمن الرحیم. یو درې سیزونه او درې خبرې داسې دي چې هغه نجات ورکوونکي دي، او یو درې خبرې داسې دي او درې اعمال داسې دي چې هغه تباه کوونکي دي، یعنی انسان تباه کوي، انسان غرق کوي. کوم چې نجات ورکوونکي سیزونه دي په هغې کې نمبر 1 خوف خدا، په خلوت کې او په جلوت کې، یعنی په هر حال کې د الله یره او د الله خوف دا د انسان په زړه کې وي. دویم نمبر حق بات، یعنی حق خبره کول. او دریم نمبر مال خرچ کول، په غربت کې هم او په مالدارۍ کې هم، یعنی د خپل وس مطابق صدقه کول، که مالدار ډیره صدقه کول، که غریب د خپل وس مطابق لږه صدقه کول، خو صدقه کول. دا درې واړه څیزونه د انسان د نجات لپاره کافي دي. او درې څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د تباهۍ لپاره کافي دي. یو د خپل نفس پیروي کول، دویم حرص او بخل، حرص کول او د بخل نه کار اخیستل، او دریم تکبر چې کتابونه لیکي چې دا په دې ټولو کې ډېر خطرناک دی. تکبر او ګمنډ کول، ځان لوی حسابول، دا درې خبرې دا د انسان دپاره سبب د تباهۍ دي.